تاسو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړی وې چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو. یو طالب با په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي ان شاء الله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی. نعرې تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه به لا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام. واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیس مکه ته چا وانه غستا تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیا د هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مو وایي کشمیر با ان شاء الله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي. نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمنم والله که تبا کېږئ غرقېږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي. نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چرته پکې لاندې هم نه کېږي پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکی لاندې نشم کې ناسته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارد فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول اورس په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دلته excise and taxation excise and taxation هغه ور دي اورغه excise and taxation موضوع
وزت د ګډي زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي کہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا. نہ انکم ٹیکس منم نہ پراپرٹی. اللہ دے نواز شریف پلشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي. هغه ټیکر کړی دی نا گنجې بیا راوګت دي. راتلو سرا چپړاسیان کلرکان دای د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دي. نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 گریډ سړی او باسا 2000 غریبان روټای پکې کیږي کنه کی. نو معتبر له خو گریډونه اوچته 15 نه 16 گریډ 16 نه 17 گریډ 17 نه 18 گریډ 18 نه 19 گریډ 19 نه 20 گریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو. غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډای رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډه لارې کې واچوتي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده. دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه. امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه پتا سو ډېری په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده. 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو گاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم. دا انتها ده د ظلم کنه. واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه په الله جهنم ته ني. ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه ود شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا. دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي. دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واوري داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه یریږي. 60% به الیکشن خزید کوي. 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده. 60%
دا به در سره خزي. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته لکه الیکشن شوق ولې نه کوي. علي مفتی صاحب پارام کینا بدغه کې بزه څه کوم پیسې ملای کې هل تبراته دازه خوځي هل تبزه تقریر کوم بس رانار څه بهیر. مفتی محمود صاحب داسې او خندل چې سره پزمکا کې ما ته بس پارام کې نه توبم ده طالب بیان ویم دغه سره بزه څه کوم. لا اله الا الله محمد رسول الله زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې دوه مرګ په وخت کې دا کلمه ماته نصیب نکي که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زب په سلور مذهب مسلمان نه زوس بادشاہ اوس بادشاہ هغه بادشاہي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکوله. رحمان بابا وای وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري. او بیڑا دے غر کا شد اقتدار په خوانګردي سر خوري لګیا ہے غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري. عقوبت بد یو خند سینې وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري. کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي. تو نالت دې هم پداسې منصفه شاه چې د حق ته باطل ورته گذر کړي. بدخواهاو تسوک نیک نصیحت نکا رحمان ستا په غم شریک دې کا باور کړي. کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه. میں ویلیو کني ویلی میں خو چیرې کوي میں د چیلې بچم کتلې دي کتلې هم د کنزبانی مرګ شي. میں کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه. بیچاره عاجز ور بش تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوان. کم زمان به مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روان. د اجل په نقارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان. مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړه چې خلی وی په سنا د رب ګویانه. دا د خام اندېخنه د کم دلیلا چې ازغی کری په تما د ریحان. قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان. قیامت کې با دو ډلې جوړی یو خي طرف ته یو ګس طرف ته. خي طرف ته به د جنتیانو ډلې او ګس طرف ته د جهنميانو ډلې وي. حافظ الپوری وایي چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان. چې اجتناب د غیر چارو نه پجوندو نکړي
سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړې په ژوند کې د آرامتوب نه دی توبه کړې نه په ژوند دی چې دا ارړې ګډې سنبال کړې نه د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کیږي لوی عذاب چې په پاکستان بلازلیږي آب د خزو د وجه نازلیږي تباہ کېږي لک چې په خېټه موړ ده خزه بربنده کړ په خوا به ګیر خړېلو په دې موټر سایکل خزي ګرځولې اوس ګيري والای په ما چلته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزي تمام خي دا د استاسو دشمن نه یو ته چې زه خود نه غورتي مې ورکې ګیرو والا نو دا ګيري چې اوس زګورم کنه نو ماته دا خان خبره را یاد شي یو طالب ته ویلي مولا صاحب ستاسو دا ګیره خده که زما د سپیدا لکای خده هغه ورته ماته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو استاد سپید لکای نه خدا او کایمان تیر نه کو استاد د سپید لکای ته خدا نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان په سره کړی او ګیره می دی ګیره نه سپید لکای خدا کنه دا نه دا چې دی ګیره نه ونی سم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې او ما اوس کمزور هم شم ګرځیدې نه شومن دی ګیره نه مې نیولای ورته هم څنګه چل دی او دا خزه راته ولاړې دا ملک شو چې جناب د غیر چارو نه پجوندو نکړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سحاغند توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کمدام لقد اوخ پشان په دواړو جام نشخوند نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به په دې جب چلند نکړي حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا پخل غلیم تا چې خواږه پیاله د قند نکړي سبا کوي انجام بم سي زما ديدانو هغه ملک مونږ پیس قیمت دا ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک د غریب د جامع او د غریب د ملاسته او د غریب د روټای پرورش نه دا ټیک ده کم ملک چې د غریب بچي پسمکه باندې کاغذونه روټای راټولای او په بیا د نن بینه روټای علی او اوچي خوري او کوړته وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چیو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناستو نو یو خان راغی نه داس وی خان را مکینو د خوځيږي ولی کی خو خورې لاندې نه کس چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي دا شی به مونږ نه کله وځي بس اخیری خبره واورئ نن بیگالا په نشترحال کې بچ سم مهرباني کیږي اوس نو ورته زمون سلام اخذ تمام سلام دے او هغه سړو تمام سلام ټول ورته سلام ها
په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو 14 اگست مبارک ہے بمبان ہو 14 اگست د خوشحالی شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د دمتوب شپه ده بیګاله به چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډیر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځي د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای دار بغاوت. نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي خزه کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تبا کېږي غرق بشي مال هیڅ پلاس نه راځي والحمدلله چې دخله د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې 50 کال وکړه او که د خدای د پاره مې کړی نو هغه د اجر غواړم او که دنیا د پاره مې کړی هغه د جهنم غواړم او که خدای له مې کړی نو دا غینه اجر غواړم. عزیزانو تبا کېږي په دې پیښور کې زه وړو کې لوی شوم ما پکې لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم په پلځای لیدلو ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلو اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم په ځای کې ناستم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل را کو چې ان شاء الله په ټول پیښور کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وزي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو وګد عمر ورکی کدا انتظامات راته د نه کوله دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته د خپل بندوبست کولې شو. تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکر خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پښتنه کوله ول شپږ روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص ورکوي خدای مرکه په خبره پويږي کنه دا ځان نمبر جوړ زما علاقه کې یو سړی دی دا غرانه بیګا چا تاسو کو ول دا څنګه سړی دی مال 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی 12 برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی جان کڈی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی ملدا د سپیلا قاعده 12 کال چې په نچا کې کېدم جراوي بس کګي دا باز سړی کې خیال نه کړه د سپیلا کوي نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته د دې سوی ګیس علاج وساته او دا ټیکسونو د دې علاج وساته معتبر نه اغسته نشه او غریب پسې د ډلې ډلې شکوشي کړي په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردۍ وایم کني تب هم لاړ شي کم طرف ته چې جنا صاحب لاړو صدر ایوب لاړو یحیی خان لاړو بوټو صاحب لاړو
ضیاء الحق امیر المؤمنین لاړو اوس زوی ټوپونه وای لګیا دی کوم نون مسلم لیگ کې جوړ کو کڅ شه ضیاء شهید مسلم لیگ دی کې خوشی الکا شهیدان بشي خدای تباہ و برباد ای د خدای په عظیم قهر گرفتار جماعتونه شهیدان څکه قرآن شهید کړي دي جماعت سي ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپلان دي پېماليږي خزه او نر بیګالا د قرآن قوانین بخپلان دي پېماليږي کپدې ځکه چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به نيسي کنه او په دې ځای کې چې خزه ورته رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نيسي حفاظت کې چې ما زنانه د چې لاس ته پیونه دا خراوت هم دی له کنه نه خراوت دی له خپل خاوند چې چړ دی حفاظت کوي او زه چې په مزدورۍ می چا سره نه چا ګنده په سایکل تړي هله قانون لاس کې واغتو کسٹم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي خدای ته وګورئ د خدای لوی ورځ ته وګورئ تباہ بشي بیړه بم غرق شي زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبې روزي بانک شو یا دا مولیانم دې ته وزګار دي کنه رحم د الله اکبر ایو مولا ما ته وی مالک استا مقتدیان خټول رامیان غوندي ته څه چل کې ول نزال علی مثلا ز څه چل کوم په مصلا زداس چل کوم چې زداوم چې علیکم غضب الله علیکم غضب الله پتا شو د خدای غضب دې د سور زامنو دا دې تر چې ناس دی او دې بل یو کابل مولا مدرسې دروانو ماته چې مولانا سے مولانا خبر اور مال پارام کې نه وخت دی مدرسې ته زما ول خبره خوره مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډي وې ملتا غوړه دی جوړه جنازه کړې ول نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو په یو کنه ځان نه دی ویل هین جوړ کړې دي ما ته وې مال خوای صدق ول چودرې دم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس بچیا مونږ هم درته غشته دی بوو چرانه د بخنه بویو نه ګوري بوی تاسو تنن مولا سپک مدرسو په سراغت مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وی د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبه حفاظت د ابراهه د فوج په بابیلو کړو اتیانو فوج پر راوستو چورانه کوي دا کعبه اے څوک نو د کعبه پختنه والا قران څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تذليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل په مخوکا کې کانه پاتې به چرو غردولو ټمبمو او پاس نه به وړو کې سورې ولاندې نه به تی دومره وشلو په ابراهه چې کم کانه راو مارغه راوړو ابراهیم منډي کې چې دا کار وکړو منډي چې یمن ته ورسېدو بادشاہ ته چې بادشاہ خدا چلو مارغان رالو ټول فوج او اتیانې تباہ کړ ول کینه مړه مارغان څنګه تا د پسې مارغه تلې داسې پروشندان کې ناس ولې دا دی والله
چې مرغه ته یو کته هغه ټوپ کو په ابراهیم کانه روغردول لاندې دا سنبای ولا دومره سورای کا وره ته د مدرسو غم وړه د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شو د ماتم پټکه خو دې تړلې ده تور ماتم نه ده خوشحالي ده دا مدرسې بموي دا طالبان بموي دا دین بموي دا قران بموي دا نور به څه ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مې راته وکړي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ په فخر کوو لیکن دعا بدا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قران ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قران د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو قران غوښتو دغه سي قران د پاره با تاسو مرسه قربانه وای او مونږ به هم قربانه وو اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې اسلام پکې نه پاکستان موږ سکو وای لکه پاکستان سکو چې اسلام پکې نه چې بلبل پکې نوی بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولې نشي چې علاج مې د مرض کولې نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبابت خالی منګول درمو کبات شاهد اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کم لوی خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما اخیری خبره و قیامت کې با د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري نور تقریر وکوي او زده کوي یا کني کوي دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملك اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سرنګون ولاړي आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غيو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله په عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ او کی ریټ عدالت عالیه کې به ریټ کی سبا وای وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا الله دا زما سمرا قوم چې ولاړ دې خدای دې بستا په قرآن پوری ټوکی کولې دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوندې عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جان د قرآن تجون نو وقف کولو باندې با په قیامت کې رټ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمدلله یا الله
یا الله د خپل لوی شان په خاطر، یا الله د خپل لوی رحم او د خپل لوی کرم په خاطر خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راول. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړي. خدای د غریبانو دشمنان تباہ او برباد کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله د امریکای غرور مات کړي. یا الله امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي. خدایا ته دا جوړ کړې ملک پروردگار په اسلام آباد کې. خدایا ته په اسلام آباد کې د خپل حبیب په خاطر مونږ کې چې کم بیلاری دي یا الله ټولو ته هدایت دنه کوي. خدایا زمونږ خزو ته هدایت دنه کوي. زمونږ لونو ته هدایت دنه کوي. زمونږ بچو ته هدایت دنه کوي. یا الله دا ډېر خپل ملک پروردگار په دین آباد کې. او یا الله چې د مدرسو او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه ورمېږي مات کې. الله دې تاسو څومره چې د جلسې تراغلی یي خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پوره کړي او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کی چې هغه په راضي کیږي.